یو دوه کسان نبی علیه الصلاة والسلام څخه د یو مسلې په بابت کې رالل. نو نبی علیه الصلاة والسلام هغه یو ته فیصله وکړه چې ستا په حق کې دا فیصله ده او د دې بل خلاف ده. نو د چا خلاف په چې فیصله راله هغې ورته وایي چې د الله رسول دا فیصله موږ عمر ته وړو. او کله چې عمر ته که رالی نو عمر ته یو وایي چېرې زموږ فیصله وکړه. دا بل ورته وایي غوره د الله رسول زما په حق کې فیصله کړې ده، ستا نه مخکې موږ د الله رسول څخه کتلي وو خو ده ونه منه، دوی اراده عمر ته ځو. عمر ورته ستا په حق کې کړې ده، دا خبره داسې ده. هغه ورته یو داسې ده. هغه ورته وایي حتی وی مکانکما حتی اخرج الیکما فاقضی بینکما، خپل په ځای باندې ایثار شئ، زه راځم ستاسو فیصله کوم. نن نه لړې توره یې بربنډه کړه، رالی او سیده یې دا ایثار کلم کړو، په ځای باندې ووچو. بل کس یې دا ولیدو نو ادبر الرجل فارا الی رسول الله، نبی علیه السلام طرف ته یې منډه کړه. یا رسول الله قتل عمر والله صاحبي، زما ملګری ووجو او نږدې ده چې زه یې وجلی وې، اوس زه ترې راوتښتېدم. د الله رسوله نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي ما كنت اظنو، زما دا ګمان نه دی چې عمر به یو مسلمان یو مؤمن په وینه باندې خپل لاس ککړ کړي، زما دا ګمان نه دی. و چې دا خبره یې وکړه الله رب العالمین فورا دا آیت نازل کو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر. دا سړی مؤمن نه دی نو چې مؤمن نه دی نو وینه یې څه ده فحضر الدم، وینه یې بې ځایه توی شوه. عمر رضی الله بریا عمر رضی الله عنه بری شو.